السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى من صحبه ووالاه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی عزتمندو مسلمانانو، رونو خویندو میندو، د دې فهم قرآن کلاس د ترتیب مطابق نن آخری درس حدیث ده او دا د کتاب 28 صفحه ده او دا غي موضوع ده فکر آخرت. دا د فهم قرآن کلاس د اولنا د اخره پورې او زمونږه روزانه چې څومره د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکمونو مطابق تعمیل دی، کومنګ مونږ کو، کومنګ تلاوت کو، کومنګ دلته فهم قرآن کلاس لرازو، د دې ټولو پټ مقصود دا دی چې د آخرت اغیات تازه شي او د آخرت لپاره یو ذخیره زموږ سره جوړه شي. او قرآن کریم چې دا اول نه د اخره پورې سړی وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره ارشادات دي دا وي، نو په دې ټولو کې مقصود دا دی چې د دې انسانانو د آخرت توجه پیدا شي او د هغې د کامیابۍ دپاره د ځان سره توخه ویسي. دا د دې ټولو تعلیماتو خلاصه ده. ځکه چې کامیابي هغه ده چې کومه په آخرت کې او ناکامی نعوذ بالله من ذلک الله دې ته موږ وساتي، هم هغه ده چې هغه په آخرت کې څوک ناکامه شي. او چونکې هغه آخرت پټ دی زموږ نه، یو خو د مرګ نه پس د هغې حالاتو پته لګي، دویمه دا ده چې موږ الله تعالی په دې کومه خطه کې پیدا کړي یو ځمکه او خاوره، نو د دې هغه مشغولتیا داسې ده چې هغې موږ د آخرت دغه فکر نه غافل کړي یو. امام دارانی رحمت الله علیه فرمایل وی التفکر فی الدنیا حجاب عن الاخره، چې څومره سړی په دنیا کې ورننوځي نو دا د آخرت نه پرده جوړیږي، د آخرت نه سړی غافله کوي. او په دې حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، د عائشہ ابی رضی الله عنها نه روایت ده چې دا د مؤمنانو مور ده او د دې تعارف ته ضرورت ځکه نشتی چې په مسلمانانو کې که هغه نارینه دي او که زنانه دي، که لوی دي او که واړه دي، هغه د ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې نوم یې اورېدلی دی چې دا د الله د پیغمبر بیبي وه، په ټولو کې ورته خوښه وه او د خلیفه اول د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه. دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے د محمد صلی الله علیه وسلم امته، یعنی اے زما امتیانو، په الله مې د قسمی که تاسو ته پته ولګېده د هغه څه چې زه پې پوهیم، نو تاسو به جړاګانې ډېرې کولې او خنداګانې به بیا کمې کړې. لیکن افسوس دا دی چې تاسو ته د آخرت د احوالو تفصیلي علم نشتی، د دې وجې نه د دنیا د امورو د دنیا د مشغولتیا غافله کړي یې، خنداګانې هم ډېرې دي او جړاګانې هم کمې دي. بلکې جړاګانې خو په دې امت کې په دې وروستۍ حصه کې د سره نشتی. او د قیامت یو هولناکي چې د ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو غریب سړی پیژنئ؟ صحابه وی د الله رسول مو غریب هغه ته وایي چې دغه څه پیسې ټکې نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه غریب نه دی، زما د امت غریب هغه سړی دی
چې هغه به د قیامت په ورځ د نیکو د یو لوی غر سره رواني، خو د دې سره به چا ته کنځلي کړي، څوک به وهلی، د چا به په ناحقه مال خوړلی، د چا به بېعزتي کړي، نو یو به راځي او د ده نه به د خپل حق تپوس کوي، بل به راځي تر دې چې دا نیکۍ به د ختمې شي د خلکو په حقوقو کې او د خلکو حقونه به بې پاتې، بیا به د خلکو ګناهونه راوړی کېږي او په دې نیکو والا سړي به امباریږي او بیا به د هغې پردو ګناهونو سره دی جهنم ته لاړ شي. زما د امت غریب دغه دی، الله دې موږ د دغې غریبۍ نه وساتي. په بل حدیث کې راځي یو صحابي دی ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ، غلام واهو نبی صلی الله علیه وسلم په غږ وکړو د وروستې نه، ابو مسعوده د هغه توجه رانله، بیا یې ورته غږ وکړو، درېیم ځل چې غږ وکړو هغه وکاته د الله پیغمبر و، وی ته دا غلام وایې قل الله اقدر منه علیک، الله تعالی ګوره دا ته چې په ده باندې څومره قدرت لري د دې نه زیات په تا باندې قادر دی، دا چې د قیامت ورځ شي او د دې والو حساب کتاب شي بیا به څه کوې؟ ابو مسعود صحابه ډېر ادبناک خلک و، هغه فوراً وی د الله رسوله دا د الله د رضا دپاره ما آزاد کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی که داسې دې نه وی ویلي نو د جهنم د لمبو ستا دا مخ والی و، خو ښه دې وکړو چې دا غلام دې آزاد کړو. یو بل حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه راغی او هغه شکایت وکړو د الله رسول زما غلام دی او دا معاملات دي د فکر آخرت دا مطلب نه دی چې موږ صرف سوچ شروع کړو چې یاره آخرت فکر کومه، د فکر مطلب دا دی چې زموږ په اعمالو کې د هغې اثر ښکاره شي، زموږ په معاملاتو کې د هغې اثر ښکاره شي، زموږ په لندین کې د هغې اثر ښکاره شي، موږ ته د حرامو موقع میلاویږي، موږ ته د زور او د ظلم او د زیاتي موقع میلاویږي، زموږ د هغه عمل نه په دنیا کې څوک نه خبرېږي، خو موږ د هغې نه ځان وساتو. دا د فکر آخرت مطلب دی. د دې وجې نه عزتمندو هغه صحابي وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما غلام دی، زه یې ورته خبره کوم هغې نه مني، نو زه کله ووایم کله ورته ردې بدې ووایم، نو د دې به څه کېږي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي چې کله د قیامت ورځ شي نو تا چې کوم حکم کړی غلام ته هغه به هم وتللی شي او هغه چې څومره نافرماني کړي دا به هم وتللی شي. که ستا هغه حکم هغه کم او د هغه نافرماني سوا وه نو هم په تاسې نشتي، که ستا هغه حکم نه منل او د هغه نافرماني یا تا چې ورته څومره حکم کړی دا یو شان شو بیا هم په تاسې نشتي. خو یاد ساته که ستا وهل او کنځل د هغه د نافرمانۍ نه سوا شو نو ګوره بیا به ستا نه د هغه دپاره بدله اخیستی کېږي. هغه صحابي په ژړا شو او وویل چې د الله رسوله زه د سبا او د قیامت دغې حسابونو ته نه یم جوړ، بس دا د اوس نه آزاد دی. دا د هغوی د معاملاتو اثر و. دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایي چې هوښیار سړی هغه دی چې هغه د خپل ځان سره حساب وکړو په دې دنیا کې او د آخرت دپاره عمل وکړو، او قمقل او بیوقوف سړی هغه دی چې هغه په دنیا کې چې دی نو هغه د خپل طبیعت ژوند تېروي وتمنا علی الله او بیا د ارزوګانې هم کوي چې زه الله به مې وبخي. دارنګې په حدیث کې راځي د قیامت په باره کې چې په دنیا کې به داسې یو کس راوستی شي چې هغه به چېرته د سر درد نه لیدلی، خو دا به کافر وي، دا به د خپل طبیعت ژوند تېر کړی، بلکل به په دنیا کې څه تکلیف نه لیدلی. او چې کله د قیامت په ورځ راوستی شي او په جهنم کې ورله یوه غوپه ورکړی شي نو تپوس به دې وکړي چې تا چېرته په دنیا کې ښه ورځ لیدلې وه، دی به انکار وکړي د هغه ټول ژوند نه چې ما په دنیا کې یوه ورځ هم ښه نه ده لیدلې. او هغه کس به هم راوستی شي چې مؤمن مسلمان لیکن دنیا کې ټول عمر د تکلیفونو او د مصیبتونو سره تېر کړی، او هغه ته به د جنت یو نظاره او یو مشاهده ورکړی شي او بیا به دې تپوس وشي چې تا چېرته څه تکلیف محسوس کړی دی په دنیا کې، وایي دی چې د جنت هغه یو نظاره ویني نو وبه وایي چې یالله ما خو په دنیا کې هېڅ قسم سخته نه ده لیدلې. دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په چا ظلم کړی، د چا حق یې وهلی نو ګورئ نن ورځ د ځان دې ته فارغ کړي، ورنه په قیامت کې زه سبا له د هغه هېڅ قسم په کار باندې نشم راتلی. او دارنګې په ګڼ واقعات دي د آخرت د فکر په باره کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې سره د دې چې هغه ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوی و، سره د دې چې هغه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښی لاس و، سره د دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه وروسته د الله د پیغمبر په اشاراتو باندې او د ټولو صحابو په اتفاق باندې هغه د مسلمانانو خلیفه شو. خو هغه به څه وي د آخرت دا یره دومره غالبه وه چې هغه به وي چې کاش چې زه واښه وې چې زه چېرته ګړو بیزو خوړلی وې، اوښانو خوړلی وې. د عمر رضی الله تعالی عنه د اهمیت نه د هغه د شان نه څوک نه دي خبر، هغه به دومره وجړل او یو ډکی به یې راواغستو د ونې یو پاڼه یو ډکی هغه به اوچت کو، وی به وی چې کاش زه دا وې
چې څه شي خوړلی وې، یا زه مثال په طور باندې د سره زما مور زه زیږولی نه وې، او دا به هم فرمایل چې که د قیامت په ورځ باندې حساب کتاب شي او هغه زما سره برابر وکړی شي چې نه زما دپاره به کې څه فایدې او نه نقصان وي، نو زه به په دې هم شکر وباسم. دا د هغې لویو حضراتو حالت دی. دارنګې حنظله رضی الله تعالی عنه یو ځل راغی د الله پیغمبر ته وایي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم زه منافق شوی ما. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا ته څه وې؟ وایي د الله رسوله ستاسو په مجلس کې یو حالت او چې کور ته لاړ شو نو بیا بل حالت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خو بېشکه د مجلس اثري، که ټول عمر دغه یو کیفیت وی نو بیا به ستاسو سره ملایکو په خیر رالی کولې، نو ټول عمر خو یو کیفیت نه وي، خو بیا هم تاسو د آخرت هغه فکر او د دنیا نه د بېرغبتۍ هغه فکر برقرار ساتئ. دغسې ابو دجانه رضی الله عنه طبقات کې ابن سعد رحمت الله علیه د واقع لیکلې ده چې هغه به د هر سهار د مانځه نه پس فورا کور ته ته. یو ځل ته نبي وسلم تپوس وکړو چې دا ته ولې ځې؟ وی زما د کور خواته د یهودي کور دی او د هغه په کور کې کجوره ده، د هغې څانګې زما کور ته راغلی دي، نو زه وختي ځکه ځم چې زما ماشومان لا رایق شوي نه او د هغې کجورې نه کجورې راغورځېدلي، نو هسې لکه هغوی چېرته راوالي وی خوري، نو که نور سم نه او سباله د قیامت په ورځ باندې خلک ووایي چې ای د غل بچو، نو په دنیا کې او په آخرت کې به دواړو کې زما لپاره شرم دی، زه دغې شرم ته نشم ټینګېدی، نو زه د دې وجې نه وختي ځم چې هغه کجورې راغونډې کړم او هغه خپل یهودي ګاونډي لی ورکړم. عزتمندو د دې نه چې کله نور صحابه خبر شو د عمل نه څوک نه خبر، نو یو صحابي ولګېدو هغه کجوره واغسته د یهودي نه او ده ته یې په تحفه کې ورکړه. دا د هغوی د آخرت د فکر او د هغوی د آخرت د هغه یرې د هغې صورتحالو. یو بل نوجوان دی صحابي دی، هغه دا آیت لوستو و اذا السماء انشقت، چې کله د اسمان وچوي او جړلې او دومره زیاتې وجړل چې نبی صلی الله علیه وسلم د په خوا باندې تېرېږي، وایي ولې جاړې؟ وایي د الله پیغمبره قیامت را روان دی او څه به کېږي؟ وایي بس دی نور مه جاړه، ستا د جړا د وجې نه ټولې فرشتې جاړي. دا د هغوی د آخرت د فکر او حالتو. دارنګې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه یو مشهور صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، پر جنگونو کې به اکثر ترانې نظمونه وي. دی وایي د آخرت سوچ راغی یو ځل او وایي بس په جړا شوم، وایي زما ښځې چې زه ولیدم نو هغه هم په جړا شوه. وایي ما دې تپوس وکړو، وایي زما نه یې تپوس وکړو چې ولې ژاړې؟ وایي ما ورته ووایي چې دا آیت کریمه مې په ذهن کې راغی چې وان منکم الا واردها، د دې جهنم د پاسه به تاسو هر یو به تېرېږئ، نو د دې پولیس سرات باندې د تېرېدو په وخت کې زما پته نه لګي چې کته به ورلوېږم او که نه نیغ به پورې وځم. دا د هغې حضراتو حالت دی چې هغوی ته په دنیا کې د الله پیغمبر د جنت خوشخبرۍ په مختلفو طریقو اورولې دي. دارنګې زراره ابن ابي وفا رضی الله تعالی عنه د وفات ډېره عجیبه قصه ده چې هغه د قرآن یو آیت لوستو چې په هغې کې د آخرت تذکره وه او بېهوشه شو، راپرېوتو چې راپرېوتو خلکو وروسته وکتو نو هغه وفات شوی و او بیا دغسې هغه مړ وجود چې دی نو کور ته ویوړو چېرې د وفات شوی دی. محمد ابن منکدر رحمت الله علیه به دومره وی جړل چې د هغه د سترګې به مسلسل بهیدې د اوښکو نه او بیا به بلې ګیره باندې وچولې. و چا ورته ووایي چې په ګیرې ولې وچې؟ وی ځکه وچومه چې ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را رسېدلی دی چې کومه سترګه او کومه اوښکه د الله د یرې نه لاړه شي نو په هغې باندې جهنم حرامي، نو دا ګیره پرې ځکه وچوم او دا باقي مخ په دې باندې ځکه پرېږده چې بهیږي چې کم از کم دام د جهنم نه بچ شي. دارنګې ثابت بنانی رحمت الله علیه یو مشهور بزرګ تیر شوی دی، د هغه سترګې خوږېدې، نو طبیب او حکیم ورته ووایي چې ته جړا ډېره کې جاړم د دې وجې نه ستا را سترګې خوږېږي. نو هغه ورته وفرمایل چې هغه بله څه سترګی چې هغه جاړي نه، د سترګو حسن په دې کې دی چې هغه د الله د یرې نه وجاړي. او دا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اوه کسان یاد کړي دي چې هغه به د عرش ته سوري لاندې، نو په هغې کې یو هغه کس دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، هغه کس چې هغه په ځان لځای کې هغه الله یاد کی، آخرت را یاد کی، جنت او دوزخ را یاد کی او د الله د یرې نه هغه وجاړي، نو دغه کس به د قیامت په ورځ د عرش ته سوري لاندې. عزتمندو د دنیا دا ژوند عارضي دی، دې ما د پرستۍ دې د یو بل نه سیالۍ او دارنګې د مال او د اولاد په باره کې د حد نه زیات پریشانه کېدل، د علم د دین نه کمزوري او ناخبري په غلطو ماحولونو کې ناسته، دې موږ د آخرت نه غافل کړي یو. په کار داره چې موږ د آخرت د فکر دپاره اول نمبر د دین علم حاصل کو، د قرآن او د حدیث صحیح علم، د قرآن کریم سره مینه، دارنګې ډېر زیات منځونه کول، د دې فرض منځنه علاوه نفلونه کول. جنید بغدادي رحمت الله علیه چې په خوب کې لیدلی نو خوب داسې دلیل نه دی، لیکن د مؤمن دپاره په هغې کې یو اطمینان موجود نو هغه ورته ووایي چې موږ هغه څومره درسونه او څومره عبادتونه هر څه کړي هغه ختم شو،
لیکن موږ ته چې فایده راکړه نو هغه 2 رکعتونو راکړه چې د چربانګ او د پېشمني په وخت کې یو بنده راپاسي او الله رب العالمین ته ودرېږي. دارنګې صدقات کول او د نیکانو مجلسونو اختیارول دا د آخرت د فکر زبردست ذریعہ ده. دا آخري ورځ ده. الله رب العالمین دې دا مجلس دا فهم قرآن کلاس او وروسته چې کوم موضوع د تزکیه نفس چې ډېره اهم موضوع ده او غم د دغې د آخرت ته تیاری دپاره به موږ د خپل نفس څنګه پاکوو د غلطو اعمالو نه، د اخلاقو نه، د غلطو خویونو نه، نو په هغې سلسله کې دا اهم درس دی. الله دې دا مجلس زموږ د آخرت د کامیابۍ او د سعادت ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.